أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. سورة معارج مخی قیامت تذکرہ وا بیا د بدو خلقو تذکرہ وا د نیکانو مومنانو تذکرہ وا د هغې صفتونو چې دا کارونه به په مومنانو کیږي نو دغې مومنانو صفات اختیارول غواړي کوم چې کافرو د هغې د خصلتونو نه د هغې د کارونو نه ځان ساتل غواړي. انجام یې د دواړو ذکر کو د هغې انجام جهنم او د مومنانو انجام آخري منزل هغه جنت دی. مکرمون د دې به پکې عزت کولی کېږي. اوس دې ځای نه کافران خلق هغه به راتله رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله قرآن کریم به اورېده ډلې ډلې به ناسو. الله وی دا ولې مخامخ ولې نه راځي؟ مخامخ راتلل پکار دي، ایمان قبلول پکار دي. نو دی چې راځي نو په زړه کې بدي ده، د هغې بدۍ د وجې نه دي. وی عن الیمین و عن الشمال عزین خی طرف ته او ګس طرف ته ډلې ډلې ناسي. نو آیا دی دا خبره کوي، دا تمه ساتي چې دی به جنت ته داخل کړی شي؟ نه، داسې نه ده. منګه دی پیدا کړلي د هغه څه نه چې دا خلک پې پوهېږي، دی پیژني د څه نه پیدا دی. هو نو د داسې حالاتو باندې تور تیر شوی او داسې انسان درنه جوړ شوی دی، اشرف المخلوقات درنه جوړ شوی دی. نو ستا هم څه کارونه دي که نه؟ هغه کارونه کول غواړي، پیژندل غواړي، هغې باندې عمل غواړي. ورپسې الله رب العزت وایي زه قدرت والی. قیامت کې د عذاب، دنیا کې د عذاب په دې ټولو باندې زما زه قادر یم، قدرت لرم چې دا خلک پناه کم، نور راولم، دا خلک زموږ نه مخکې کېدی نه شي. الله وایي ما عجز کولی نه شي. پرېږده، دنیا ده، ګرځي دی، لوبې دې کوي، عبث کې دې ننوځي. ځي ځي نو چېرته به ځي؟ آخر یو ځای د وعدې دی، د نیټې دی، هغې ته به راځي. نو مري به، نو دنیا ځمکه کې به ننوځي، ځمکه کې به یي، ځمکې نه به بیا راپورته کولی کېږي. نو کله چې دې راپورته کړی شي نو بیا به منډې وهي. دنیا کې چې د دې یو سړي څه عادت وي نو هغې عادت طرف ته دی به روانېږي، هغه طرف ته به ځي. دا یې تذکره کوي. دنیا کې خبره نه وه منلي، نور کارونه یې کول، شرک یې کاو، کفر یې کاو، نو آخرت به هم تباهي، آخرت کې به هم ذلیلوي. فما للذین کفروا قبلک مهطعین نو څه شوي دي دې کافرانو لرا قبلک مهطعین چې ستا طرف ته منډې وهي، راځي منډې وهي ستا طرف ته.
رستو سورت مدثر دیں، سورت مدثر کی حالت کی ہوئی 50 آیت کی ہوئی کأنہم حمور مستنفرہ، گویا کہ دا خردی طرح دلی خوال راشی بیا منڈی ہوئی عمل نہ کی، خبر جو توکی نو بد پی لگی، خبر جو واوری اللہ وحدانیت واوری نو منڈی ہوئی خواہ یا من قبل کم محتعی دے کافران لسشوی دی جد کلتا دل دیل دعوت ورکینو دیستان منڈی ہوئی تختی عن الیمین وعن الشمال عزین خی طرف تاو گس طرف تا ڈلی ڈلی ناس نو دی رازی نو واوری خبرہ لگا خبرہ چی واوری نو دا توحید مسئلہ بدی بائیں دیر بد لگی، ہر زمانہ کے چکلا یو سڑی باندے توحید مسئلہ بد گنی لگی نو دے دی پدی با انسان پوہ کی چی بس زمان حالت خراب بھی ناغی خلق بانے کافرانو باندے مسئلہ توحید بد لگے دا مسئلہ دا سنت پہ بد لگی وز دے دور کی امدا سے خلقی توحید مسئلہ کے نو آپ بد لگی دا سنت مسئلہ کے نو آپ بد لگی، بعض خلق بداسی چی توحید مسئلہ کے نو پائی بانے بد پی نہ لگی لیکن چی دا سنت مسئلہ دے شروع کرنے بیا پی بد لگی، دیکھے نور چلی بیماری پکی بدعاتی پکی، چاکی چی شرکی نو توحید مسئلہ پی بد لگی، چاکی چی بدعاتی نو پاگ بائیں دا سنت مسئلہ بد لگی یا دوارا پکی نو قرآن و سنت توحید و سنت دوارا بھی بد لگی بیا آیت ماؤ کل امرئ منہم ایدخل جنت نعیم، آیت ہر یو سڑے ددینا تمساتی ایدخل جی داخل بگڑشی در را جنت دے نعمتونو تا، کم جال دگی جنت اللہ تیار کرے دا نعمتونو جنت تے دے باغی تے داخل کرشی، کلا چری دا سندا ہر یو سڑے دا جنت داخل دون دے اچھا ویلیو وی دوست نے ایک دوست شوے مدعی زبد یار کم سنگا پردی خلق زدنن پا دلبار کم پردی خلق سو کورتا راولی سب جنت تینے جنت خدا اللہ کور دے گا خدا اللہ کور تبا سوک زی آغا سوک بزی چا دا اللہ خوخی یا اللہ دوسی آب بزی آیت مو کل امرئ منہم انو آیت تمساتی ہر یوسڑے دینا ہر یوسڑے ہوئی خبر ہے کہ جہنم خبر ہے کہ نور بزی ہوتا نا زان اول ار وقت کی قتل غواړي چې ما کی شرک نه راغلی چتا ما کی د پیغمبر خلاف خو چتا نه دی راغلی آیت مو کل امرئ منہم آیت مساتی ہاری اسڑے د دین آئی یدخل جنت نعیم کی داخل بگڑشی دے جنت د نعمتونو تا کلا چری داسی ندا ہاری اسڑے نشیتلے ہاری اسڑے با جنت تا نزی جنت تا چیزی نو موحد بزی جنت تا با آغا سڑزی چی اللہ دا اللہ یووالے منی دا عقیدے پسڑے کی پرتا دا توحید دے سنت تے دا خبر پزړه کې د نو هغه سره به جنت ته زیار یو سره نشیتله انا خلقناهم یقینا موږ پیدا کړل دي خلق لرا مما یعلمون دا هغه سنه چې داخله کې پیجنی یې سنه پیدا دي زه په زه الله رب عزت دا تذکرہ کوي مخکې څومره ځینو کې تذکرہ وشو دا انسان د سنه پیدا دی کل اللہ رب العزت دو زجر پا طور بانی ہوئی رٹنی پا طور بانی ہوئی وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ
قال من يحيي العظام وهي رميم. د مثال په خپل پیدایش هېر کړل لکه څه نه پیدای اخو ګوره کنه کله وایي من مني من نطفة کله یو الفاظ لفظ راوړي کله بل لفظ راوړي مختلف الفاظ باندې دار تعبیر کوي. پیدا د څه شي دا سپکو اوبو نه من سلالة من ماء مهین. انا خلقناهم مما يعملون مما يعلمون دا غنه چې دی پویږي څه شي نه پیدا دی څه نه پیدا یې نو دې ته سوچ کوه کنه دومره درجه در الله درکړله مرتبه درکړله الله د عزت درکړله اشرف المخلوقات پیدا کړی نو دغه اشرفیت کار خو کوه کنه. فلا اقسم برب المشارق والمغارب خبر داسې نه ده لکه څنګه چې د خلکو خیال لې اقسم برب المشارق قسم شاید کوم هغه رب د مشرقونو او د مغربونو مطلب قسم کوم پر رب باندې یعنی قسم دې زما په خپل ځان باندې. اقسم برب المشارق والمغارب دا نه چې بل څوک دی چتا کله کله دغه سي الفاظ راځي سړی کله کله خپل ځان غایب کی خبر په خپل باندې کوي لیکن صيغه چې استعمالي الفاظ استعمالي انداز استعمالي لکه چې غایب کله کله سره خلک خبرې کوي ولکه دلته کې پلان کې راغلو تاسو ته څه ویلو په خپل ولاړی په خپل ځان ته یادای. فلا اقسم والله فلا مخکې مونږ ویلو ليس الامر كما زعمتم فلا داخله کوئی زمونږ زور دی مونږ په خپل زور باندې زو الله وی فلا چری داسې نه دا زور هلته کې نه چلیږي زور نه چلیږي کم نه ته تختیدیش نشي وما نحن مسبوقین رستوي نشته د خلکو لره زور. اقسم و قسم کوم په خپل ځان باندې چې زه رب ام د مشرقونو او د مغربونو انا لقادرون یقین موږ خامخا قدرت لرونکي یو. الله په قدرت لرونکي په هر څه باندې او په دې باندې هم علی ان نبدل خیرا منهم چې په بدله کې به راولو غوره د دینا وما نحن مسبوقین او نه یو موږ مخکې کړی شوي چې زموږ نه مخکې خلق مخکې شوي او موږ وروسته پاتې کړی شوي عاجز کوونکي وما نحن مسبوقین نه یو موږ عاجز کړی شوي. بلته نمبر 20 مخکې لاړ شي د شاته پاتې شي. الله وایي ما سره داسې نه کېږي چې دا خلک د سړي وز مانه مخکې ورتیر شي او زه به دې شاته پاتې شمه داسې نه کېږي. چېرته به ځې ځای دې دقه دی ګورې ښه ځای دې کنډول دی خلک وایي علی ان نبدل خیرا منهم. الله وایي زه خامخا قدرت لرونکي هم په دې باندې چې بدله کې به راولو رابوړم غوره د دې خلکو نه ما نحن مسبوقین او نه یو موږ عاجز کړی شوي. فذرهم نو پرې د خلکو لره یخوضوا ویلعبوا چې په آپس کې ورننوځي او لوبې کوي حتی یلاقوا یومهم الذي یوعدون تر دې پورې چې ملاقات شي دي د خپل ورځې دغه سره چې دې سره کوم وعده کې دی شي لوز کې دی شي د دې سره لوز کول کېږي چې او قیامت به راځي اول به پناه د عالم راځي نو بیا به وروستو بیا خلک به بیا راپورته کول کېږي نو بیا به باس بعد الموت وته وایي هغې ته او زمونږ ایمانیاتو کې دغه شتي والباس بعد الموت باس بعد الموت دی بیا به دوباره راپورته کولی کېږي دا انسانان به راپورته کولی کېږي پیریان به راپورته کولی کېږي. نو فذرهم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذي یوعدون تر دې پورې چې مخامخ شي دي د خپلې ورځې هغه سره چې دې سره کوم وعده کېدی شوه دې سره چې کوم وعده کېدی شي دې سره مخامخ شي. هر زمانه کې خلکو سره وعده شوې ده. یوم یخرجون من الاجداث ناغه ورځ چې کله راشي نو دا خلک به راوځي د قبرونو نه اجداث مخکې ویلو
سورۃ یاسین کې من بعثنا من مرقدنا هذا، من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. یوم ينفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. یوم یخرجون پاورد رچی راوزی بدا خلق من الأجداث دا قبروننا سیران پا تلواریں پا تادی بان نو چکل راوزی نو دیو منڈی کی خواہ کانم الا نصیب یوفیزون گویا کی دی یو درگاہ تا منڈی وئی منڈی بے وحالی دی پا دنیا کے بتانو پسی براوانو درگاہونو تا براوانو کلچ سار وقتی بشونو دے بے منز لانتو دغی درگاہ لبتو داسی تاسو چالی دلی وئی کنی نو پا دی کلی کم داسی خلق کو بعضی خلقو زانه یو پیر نیولی پیر نی خو سبل چی شئی نو کله چی سحر شي نو منډي بو یالته بوز یالته ځان رسي چا یو درگاه ځان نیولی یو قبر نیولی چا یو بوت نیولی چا بل سنی ولی چا بل سنی ولی دا ټول دی رسي نصب دی ودرولې شي دی جوړکړې شي دی مقرر کړې شي دی نو دی باغی ته منډي والے په دنیا کې نو چې کله د خبر نه پاسي نو دا بم داسي نه ورس وروش وکړه نه ورس ورش دی منډي به وਹੀ نو چرته به منډي وਹੀ نه ده خو نشتی بوتان کمزې کی کانو ملانو سی ویو فیزون گویا کی دی باغ شانتی منډي وਹੀ خاشعتن ابصارهم کتب نظرون د دې تراغهم ذلہ کته کړي وې دی لرا راغون پټکړي وې دی لرا ذلت خاشعتن ابصارهم نظرون بهکتای پدی باندې ذلت برا خور شوی ذالک اليوم الذي كانوا يوعدون आवाज بہت کوله کی دی تبویل شي دا ورځ هغه دا کانو یوعدون چې دی سره کوم وعده کې دی شي دی سره کوم وعده کې دی شو کوم لوز کې دی شو هغه ورځ د نن هغه ورځ قیامت ورځ تاسو ته ویلو قیامت برازي دا به واقع کیږي مخکې وې سأل سائل بعذاب واقع هغه خبره وکړه لیس للکافرین لیس له دافع قیامت ورځ ده اوږده ورځ ده مخکې وې انهم يرونه بعیدا ونراه قریبا خاشعتن ابصارهم نخکته به نظرونه د دې نظر کې به ښکتای ولی ذلیله به کنا ترحقهم ذلہ راخور شی به پدی باندې راغړې دلې به پدی باندې ذلت ولی ال خبره نو منلی کنه دا الله خبره نو منلی وسو بل لار نشته بل زین نشتی بل څه درگاه نشتی چې دې باغی باندې اعتماد کی بل څه نشتی ذالک اليوم الذي كانوا يوعدون دا ورځ دا هغه چې دې سره کوم وعده کې دې شو سورۃ معارج ختم شو سورۃ معارج کی فنا د عالمی ذکر کړه دویم سورۃ ممتازو باغ د قیامت په ګدوالي باندې طول یوم القیامه قیامت د ورځې د ګدوالي 50,000 کال ورځ ده بنا بر یو تفسیر دغه صورت کې صفات د مؤمنانو ذکر کړه فمال الذين كفروا قبلك مهطعين نسشوی دی آن کسانو لچ کفر کړل چې ستا طرف نه منډي وای یا ستا طرف ته منډي وای را رواني راشي نو قران تکینی قران واوري یو ډډ باندې یو اړخته ناسي نو چې کله توحید مسله واوري نو دی بیا منډي وای بیا تختی نبی بدلږي کا فمال الذين كفروا قبلك مهطعين نو سشي دی آن کسانو لچ کفر کړل قبلك مهطعين چې ستا طرف نه منډي وای ما مخ کې وي لکه څنګه چې سورۃ مدثر کې وي کانهم حمور مستنفرا عن الیمین وعن الشمال عزین خی طرف تا ګس طرف تا ډلې ناسی آیات ما کل امرئ منهما يدخل جنة نعیم ايدخل جنة نعیم آیات مساتی هر یو سړی د دینا چې داخل وکړي شي د جنت د نعمتونو ته کلا چریدا سیندا
انا خلقناهم مما یعلمون یقین منگا پوئیگو انا خلقناهم یقین منگا پیدا کرلی دی لرا دا آغا سنا چی دی بی پوئیگی دی پیجنی سنا پیدا دی فلا اقسمو برب المشارق والمغارب نو خبر دا سی ندا لگا سنگا چی دی خلقو خیال لے نشتے دی خلقو الزور اقسمو برب المشارق والمغارب قسم کوم پر رب د مشرقون و مغربون بانے انہیں پخپل زان بانے قسم کوم انا لقادرون یقین منگا خامخا قدرت لرون کی وعلا نبتل خیرا منہم پدے بانے چی بدل کی برابلو غرد دینا وما نحنو مسبوقین و نیو منگا عجز کرے شوی وزرهم نو پرے دے خلق لرا یخوزو و یلعبو شعبس کی وننوز یو لبی کئی حتی یلاقو تردی پوری چی مخامخ شدید اخبر ورزی سرا اللذی وعدونا چی دی سرکم وعد کے دیشی یوم یخرجون من الاجداس فاورز بانے چی راوزی بدا خلق دا قبرنا سران پتا دے بانے پتلوار بانے کان نو میلان نصیب یوفیزون گویا کی دی بھائی گویا کی دی خپلو بوتانو تا خپلو درگاہونو تا منڈی وئی خاشیاتن امسار مخکت بئی نظرونو دا دی سترگی دا دی بخکت ترحقهم ذلہ را غوڑی دلی بئی پدیبانی ذلت ویلیکی کی بدیتا ذالک اليوم اللذی کانو یوعدون دا ورز دا آغا چی دی خلق سرک موعد کے دیشوا اللہ رب العزت مولا قرآن و سنت بانا عمل کل توفیق راکی اللہم قنا عذابک مدباس